او بس دغه لاسونه یې ښه ولاندې ټول سبحان الله دغه 50 من یا 50 ټن الوا په یو ورځ کې پخ شوی د پاکستان نعره رسالت یا رسول الله ګوره شرک پکې مو وکړي ما ته د مخکې ورځ کې د پنجاب یو ملګري ووي دلته زموږ علاقه کې بریلیان دي یو ملا سره خبره کړې ده په 2.5 لکه روپۍ باندې مور داسې بچی نه دی راوړی مور دا خبره غوږ کولو کوي ښه په هوش او حواس کې ویمه او دا چیلنج ورکومه هر بدعتي ته هر صوفي قبر پرست ته مور داسې بچی نه دی راوړی چې په دې عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې موږ ته نیم دلیل د پیغمبر نه وښیي نیم دلیل یا د صحابه کرامو نه او یا د دې څلورو امامانو نه او یا د دې مشهورو محدثینو نه ودې ښیي خو ساخته اعتراض دی خلکو ته ذهنونو کې شکوک او شبهات اچوي میلاد شریف چا راوستی دی دی د خدای ما سره کینې زه ورته ښیم چې میلاد شریف چا راوستی دی کینیم نه کنه خوار شوي ملا پکې نشته دی یاره که کله یو علمي مناظره جوړه شوه علمي ولو که د میلاد شریف په مسلې او د ده یو تکړه مولا ما ته کېناستو نو زه به د خلکو ته ښیم چې تیاره چا سره ده او رڼا چا سره ده دا به د الله په فضل ټول خلک وویني او د نیټونو د فیسبوک په ذریعه به ټوله دنیا وویني چې دا میلاد شریف شته دی او که نشته خو که چرته یو تکړه مولا کېناستو الله دې وکړي چې چرته څوک مهربانه شي او دعوت راته راکړي چې د امن په ماحول کې کینو خو دوه په دوه باندې بالکل ورسره تیار یم دا ټول دلیل ورته ښیم ضد مه کوئ تعصب مه کوئ عید میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا جایز دی دا یو مستحب کار دی یو ښه کار دی دی کې هېڅ شک و شبه نشته یو محدث دی اوسنی نه دی که د اوسني سړي خبره وکړم نو دی به وایي چې نه منو د هغه نوم د علامه ابن حجر هیتمي دا ډېر مخکې تیر شوی دی علامه ابن حجر هیتمي رحمت الله علیه د میلاد شریف ذکر کوي او فرمایي چې ان المیلاد فرد من افراد نشر العلم دا میلاد شریف یو فرد دی د افرادو د نشر او د اشاعت د علم نه وكل فرد من افراد نشر العلم مندوب هر هغه یو کار چې دا د دین د اشاعت یو ذریعه وي نو دا ښه کار وي نو فالمیلاد مندوب نو میلاد شریف ښه کار وي ته صغرا او کبرا او نتیجه لږه جدا که صغرا کبرا ته جدا که نتیجه به همدغه راوځي چې المیلاد مستحب دا د علامه ابن حجر هیتمي رحمت الله علیه قول دی چې میلاد شریف د دین د اشاعت او د خورولو یو ذریعه ده لہذا وی میلاد شریف مندوب کار دی ښه کار دی علامه ابن حجر هیتمي ورته مندوب وای او دی وی نشي نه وی دا مټې غواړي زم حیدري توره امام سره مر سړی نه چلی بیا خپل ځان زخمی کوي نو دا مختلفو طریقو باندې خوشحالي ده څوک په یو طریقه کوي څوک په بله طریقه کوي دا کم مولیان چې وایي میلاد شریف نشته یو خو د مټ راونیسئ ما ته یې کېنوئ یو خو راته کېنوئ که نه داسې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم سره نفرت دی هغوی سره د بغض اظهار دی د هغوی په خلاف ډرامې او پاپګې موږ څه کوو میلاد کې د قرآن تلاوت کېږي نعتخواني کېږي علما رونه راشي په ادب باندې بیانو کې خلک یې واوري سبحان الله ویلی شي درود شریف ویلی شي صدقه او خیرات پکې وشي دې کې څه ناروا کار دی موږ خو مسلمانان یو که نه مسلمانان یو کافر چې قرآني کافر دی د هغه نوم دی ابو لهب ابو لهب قرآنی کافر دی دا هغه په مذمت کې یو صورت نازل شوی دی تبت یدا ابي لهب وتب قیامت پورې به زه ورته تلاوت کوم محدثین لیکي چې د ابو لهب ته د رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت په خوشحالۍ باندې چې دوه ګوتې ونیوي خپل غلام ازاده کا د هر پیر په ورځ باندې هغه ته د ګوتو د میز نه یخې اوبه ملاویږي په جهنم کې قرآني کافر دی
روایت اوس دی سوی او وای د کافر خوب مونږ ته پیش کوي. خوب د کافر نه دی، خدای تبا کا. خوب د عباس رضی الله تعالی عنہ دی. خوب صحابي لیدلی دی. د نبی علیہ السلام تر دی عباس رضی الله عنہ هغه خپل رور ابو لهب ویني. ابو لهب د نبی علیہ السلام تر دی، خدا خوب ابو لهب نه دی، ابو لهب مړ دی. د نبی علیہ السلام بل تر دی عباس رضی الله عنہ دی خوب ویني. ابو لهب چې کله مړ شو دی خوب کې ویني. خوب ولید ابو لهب خوب کې سایکا. عباس رضی الله عنه ته تپوس کوي سم عامله د سره وشو. ابو لهب ورته وای کله نه چې وفات شه منو خورز مې نه دلیدلی، خو د هر جمعې په ورځ باندې د هر پیر په ورځ باندې د ګوتو د دې میز نه راته یخ او به ملاویږي، بس دا یو راحت ته، باقي سخت عذاب کې پروت یم.